السلام علیکم and welcome to IT Hub YouTube channel. ملګرو په خیر راغلی د IT Hub د جاوا پښتو کورس ته او دا د جاوا د پښتو کورس 33مو ویډیو نمبر 63 ده چې په دې کې موږ د انهریټنس یو نوې ټاپک ډیسکس کوو. د انهریټنس ریلیټډ دی او که زه تاسو ته په پریویس ویډیو باندې لږ نظر واچوم په پریویس ویډیو کې ما تاسو ته د ټایپس اف انهریټنس ډیسکس کړیو او داغه ما پریکټیکل کوډینګ کړو. پریکټیکل داغه ما یو څو پروګرامونه لیکلو ایز ایگزامپلز او تاسو ما پاغوي باندې پوي کړی وي. نو ان شاء الله چې هغه تاسو کلیر شي وي او تاسو به انډرستانډینګ شي وي لوجیکل به تاسو هغه شی پک اپ کړی وي. لیکن بیا هم که چېرته څه مسله تاسو ته وي نو هغه تاسو موږ ته کمنټ کوئ او موږ به ودین ټایم تاسو ته بیا ریپلی کوو او تاسو به ورباندې پوه کوو. ښه ملګرو د ټول نه مخکې خو به زه دلته راشم یو فایل به انټر کړم IT Hub صحیح شو دغه پیکیج کې او رایټ کلیک به زه وکړم نیو ته به لاړ شم دلته به زه راشم جاوا کلاس انټر او دلته به زه فایل ته نیم ورکړم. څه نیم به ورکړم IT_hub_tutorial _63 انټر او دا ما سره فایل کریټ شي. زه به شفت انټر پریس کم ما سره به دا کرسر نیو لاین ته لاړ شي او دلته به څه وکړم مین میتھډ به جوړ کړم. مین چې زه ولیکم دا به اتوماتیکلی ډیټیکټ کی انټر ما سره به مین میتھډ اتوماتیکلی راشي. دا به زه هایټ کم زوم ان چې تاسو په دې باندې تاسو ته صحیح د ښکاري. اوس به زه راشم څه به وکړم دغه نوټ چې کوم دا به زه اوپن کړم. لیکن نوټس نه مخکې تاسو ته به زه یو کلاس کریټ کړم. کوم کلاس به کریټ کړم کلاس نوم به ورکړم بیس. لیکن بیس چونکې ما د دې په نوم باندې یو کلاس جوړ کړی و په همدې پیکیج کې په پریویس ویډیوګانو کې نو زه به څه وکړم بیس 1 به زه دلته انټر کړم چې دلته ایرر کریټ نشي. نو اوس به څه وکړم دغه بیس کلاس کې به زه یو کنسټرکټر جوړ کړم. انشاءالله چې کنسټرکټر به تاسو پیژنئ چې څنګه کریټ کیږي. نو زه به دلته یو کنسټرکټر جوړ کړم. کنسټرکټر موږ څنګه جوړو چې هغه یو میتھډ دی سپیشل میتھډ دی. نو میتھډ موږ څنګه جوړو په کلاس کې دننه جوړو لیکن کنسټرکټر ته به موږ نوم ورکو سیم ایز بیس سیم ایز کلاس نیم. نو دلته کلاس نوم موږ سره بیس 1 دی نو زه به بیس 1 ولیکم او سمال بریسز یا سمال بریکټ اینڈ کرلی بریسز انټر. نو ما سره کنسټرکټر جوړ شو. په دغه کنسټرکټر کې به زه یو سټیټمنټ ولیکم انټر ساوت انټر او دلته به زه یو سټیټمنټ ورته ولیکم چې I am a default constructor inside یا of base class. صحیح شو چې زه د بیس کلاس یو ډیفالت کنسټرکټر یم. اوس به زه راشم دغه کلاس ته به آبجیکټ جوړ کړم. نو انشاءالله آبجیکټ به هم تاسو جوړولی شئ ویری ایزی. نو بیس 1 b is equal to new base 1 انټر ما سره آبجیکټ جوړ شو. نو آبجیکټ جوړ شو. زه غواړم چې دغه کنسټرکټر چې کوم دی دا زه اکزیکیوټ کړم پرنټ آوټ یې کړم. نو آیا دغه میتھډ ته به زه اوس د آبجیکټ په تھرو باندې اکسس کوم کال کوم به نه کنسټرکټر چې کوم دی هغه تا سره اتوماتیکلی کال کیږي. چې کله ته دلته آبجیکټ جوړ کې نو آبجیکټ چې تا جوړ کړه کله چې دا تر رن کې دا آبجیکټ لاړ شي د دغه آبجیکټ په تھرو باندې دغه پروګرام رن شي دلته چې کله راشي بیس 1 نو دغه پروګرام پوه شي چې ها په دې کې نه یو کنسټرکټر هم شته نو دا اتوماتیکلی رن شي. صحیح ده. نو که تاسو باور نه راځي دا پروګرام به زه یو ځل رن کړم ګورئ صرف ما آبجیکټ جوړ کړی نو دا چې زه رن کوم ما سره به چې پرنټ آوټ شي I am a default constructor of base class دا ما سره پرنټ آوټ شي نو ډاوټ دغه دی ما سره پرنټ آوټ شو نو سرپرایز. اوس زه څه کوم یو بل کلاس جوړوم او هغه انهریټ کوم فرام بیس کلاس. بیس کلاس کې چې څومره پراپرټیز دي هغې کې به هغه راشي چې کله زه هغه انهریټ کړم. انشاءالله چې انهریټنس باندې به تاسو پوهیږئ ځکه پریویس ویډیوګانې په انهریټنس باندې دي. نو زه بلته راشم کلاس به ولیکم او دلته به ولیکم چې ډیرایوډ او دا به زه ایکسټینډ کم ایکسټینډز مطلب انهریټ به کم فرام بیس 1 او دلته به زه څه وکړم بیس 1 به ورته منشن کم چې بیس 1 کې څومره پراپرټیز وي هغه په دې کلاس کې موجودې وي. لیکن دلته ما سره ایرر ترو کوي. ایرر په دې وجه ترو کوي چې ډرایوډ یو ځلې ما کریټ کړی نو زه بلته ډرایو 2 لیکم اوس به ایرر ما سره نه ترو کوي. او زه به راشم دلته به زه یو بل کنسټرکټر جوړ کړم. بل کنسټرکټر د ډرایو 2 په کلاس کې زه جوړوم نو دلته به زه څه نوم ورکړم ډرایو 2 به ورته ولیکم ډرایو 2 او دلته به څه وکړم سمال بریکټ اینډ کرلی بریکټ ما سره چې کوم دی کنسټرکټر جوړ شو. اوس به دې کې یو سټیټمنټ ولیکم ساوت انټر او دلته به ولیکم چې I am a default constructor
inside یا وبلیکم چې of derived class چې زه د derived class یو default constructor یم. اوس زه راځم دغه د بیس کلاس چې کوم object ما جوړ کړو دا به زه کمنټ آوټ کم. دا مې کمنټ آوټ ک او دلته به زه راشم څه به وکم د derived class object به جوړ کم. دلته به زه ولیکم derive2 enter دلته به ولیکم d is equal to new derive2 enter. دا ما سره د هغې object جوړ شو د derived class. اوس زه غواړم چې دغه constructor چې کوم دی دا زه پرنټ آوټ کوم. نو څه به کوم چې object ما جوړ کړ دا به اتوماتیکلی ما سره څه کوي دا به پرنټ آوټ کیږي. راځئ چې دا وګورو چې ما سره دا پرنټ آوټ کیږي او کنه چې I am a default constructor of derived class. زه غواړم د derived class constructor execute کوم یا پرنټ آوټ کوم. نو دغلته ما object جوړ کړ دا به اوس اتوماتیکلی کال کیږي. نو دا که زه رن کوم آیا دا ما سره پرنټ آوټ شي او کنه. نو تاسو کتلی شئ چې ما سره دواړه کنسټرکټر پرنټ آوټ شو. د بیس کلاس کنسټرکټر هم دغه دی تاسو کتلی شئ چې I am a default constructor of base class او دویم ما سره پرنټ آوټ شي چې I am a default constructor of derived class. دا ولی زمونږ نن ټاپک همدا دی. دا نوټ به زه اوس اوپن کم او په دې نوټ به زه تاسو پوه کم. دلته ما لیکلي چې کنسټرکټر ان انهریټنس چې په انهریټنس کې کنسټرکټر څنګه کار کوي. لکه دلته ما تاسو لیکلی دی همدغه شی چې کوم تاسو ما پریکټیکلی پوه کړئ چې when a child class inherits from a parent class چې کله یو child class ته جوړ کړي او هغه انهریټ کړي د parent class نه. دا موږ سره parent class دی دغه بیس کلاس چې کوم دی دا موږ سره parent class دی دا موږ سره child class دی. نو دا ما انهریټ کړی دی د بیس کلاس نه د parent class نه. نو همدغه شی دلته ما لیکلی دی. بیا ما لیکلی چې د constructor of the parent class چې دغه د parent class constructor چې کوم دی دا is always executed first چې دغه constructor چې په base class کې دی په parent class کې دی دا به اول execute کیږي. صحیح شو. when creating an object of the child class چې کله ته د child class object جوړ کړي دا به تاسو سره اتوماتیکلی او فرست به تاسو سره دا پرنټ آوټ کیږي. لکه څنګه چې دلته ما تاسو ته object جوړ ک او ما رن ک نو اول ما سره دغه کنسټرکټر رن شو د بیس کلاس یا د parent class. بیا ما سره د derived class والا object سوري کنسټرکټر چې کوم دی دا ایگزیکیوټ شو. په کار خو دا و چې ما سره صرف دغه چې کوم دی پرنټ آوټ شي یا ایگزیکیوټ شي لیکن داسې نه ده. اول به تاسو سره د بیس کلاس کنسټرکټر رن کیږي بیا به تاسو سره څه کیږي د derived class والا کنسټرکټر ایگزیکیوټ کیږي. نو مخکې زو دلته یو څه رول دی هغه دلته په کار چې تاسو ور باندې پوه شئ. اول دی سوپر کلاس فرست. نو همدغه شی ما دلته لیکلی لیکن دا ما په رول کې راوستی چې سوپر کلاس فرست. اول به تاسو سره parent class د هغې کنسټرکټر ایگزیکیوټ کیږي. when creating a sub class چې کله ته د سوپر کلاس والا سب کلاس جوړ کړي مطلب هغه انهریټ کړي مطلب child class sub class یا child class object. The super class constructor is called before the class constructor sub class constructor. نو اول به تاسو سره د سوپر کلاس یا د parent class constructor کال کیږي بیا به تاسو سره د sub class یا derived class والا constructor ایگزیکیوټ کیږي. نو I hope چې په دې به تاسو ذهن خلاص شوی وي تاسو انډرسټینډینګ به کلیر شوی وي. او اوس راځو دویم پوینټ ته implicit. If the super class has a default constructor no argument چې کله تاسو سره super class کې default constructor وي مطلب argument پکې نه وي parameters تا نه وي پاس کړي the sub class constructor automatically call it. نو هغه automatically call کیږي. لکه څنګه دلته به زه راشم یو بل کلاس به هم جوړ کم. دلته به ولیکم چې کلاس ولیکم child of derived او بیا به څه وکړم extend کیورډ به ولګوم او دا به انهریټ کم د derived2 نه. نو به ولیکم derived2 او دلته به زه راشم کلاس به کریټ کم. دا ما سره کریټ شو. په دغه child of derived class کې دغه derived2 کې چې څومره پراپرټیز یا موږ سره څومره پراپرټیز اټریبیوټ میتھډز وغیره وي هغه به دې کې موږ سره راشي. نو دغه derived2 والا کوم کنسټرکټر چې دی دا هم دلته موجود دی لیکن دا ایکسټنډ شوی دی derived2 نه. نو په derived2 کې موږ سره د بیس کلاس هم پراپرټیز موجود دي. نو دغه پراپرټیز هم په دغه کلاس کې موږ سره اتوماتیکلی راغله. لکه څنګه دلته به زه یو بل کنسټرکټر جوړ کوم. نو به لیکم چې child of derived enter دا ما سره کنسټرکټر جوړ شو او دې کې به زه یو سټیټمنټ ولیکم. کوم سټیټمنټ به ولیکم همدغه سټیټمنټ به کاپي کم. صحیح شو. دا به دې ځای نه کاپي کم کنټرول سی او دلته به زه راشم دا به پیسټ کم کنټرول وی او لیکن دغه derived چې کوم دی دلته به څه ولیکم child of derived
child of derived. صحیح شو. او زه راځم د دغه child of derived والا یو object جوړوم. دا به زه comment outcome د derived class والا. او دلته زه راځم یو بل object جوړوم د child of derived والا derived. نو زه به ولیکم چې child of derived enter او به لیکم cd is equal to new child of derived enter. دا ما سره object جوړ شو. اوس که زه دا رن کوم نو په کار خو دا دی چې ما سره دغه کنسټرکټر ایگزیکیوټ شي. لیکن ګورو چې موږ سره کوم کنسټرکټر ایگزیکیوټ کیږي. آیا درې وړه ایگزیکیوټ کیږي، آیا دوه ایگزیکیوټ کیږي؟ نو دا اوس تاسو دلته وګورئ دغه دی. تاسو کتلی شئ موږ سره درې وړه ایگزیکیوټ شو. د بیس کلاس والا کنسټرکټر هم ایگزیکیوټ شو، د ډیرایو کلاس والا کنسټرکټر هم ایگزیکیوټ شو، او چایلډ اف ډیرایو کلاس والا هم ایگزیکیوټ شو. نو زما مطلب او پوینټ دغه دی، دلته ما تاسو منشن کړم دی چې امپلیسیډ که چېرته په سوپر کلاس کې مطلب پیرنٹ کلاس کې تاسو ډیفالت کنسټرکټر وي، نو آرګومنټ هغه کې پارامټرز او آرګومنټس نه وي پاش وي، نو سب کلاس کنسټرکټر به اتوماتیکلی هغه کال کوي. نو دا تاسو پریکټیکلی وکړه، دا وګوره اتوماتیکلی کال شو. لیکن که زه دغه چې کوم کنسټرکټر دی دا زه دیز نه کاپی کوم، کنټرول سی او دلته راشم کنټرول وی او سو کم په دې کې یو آرګومنټ کوم دغه څه پاس کوم، مطلب پیرامیټر ورکې جوړ کوم. نو دلته به زه ولیکم چې int x، دلته ما یو پیرامیټر پاس ک او دلته به زه راشم کلاس with value او ولیکم چې with value او ویلیو بلته x ورته واخلم چې دې کې ویلیو ده. او که زه اوس دا رن کم صحیح شو، دا که ما رن ک او غواړم چې کوم ما سره پرنٹ آوټ کیږي، نو ما سره د پیرامیټر والا نه ایگزیکیوټ کی. په کار خدا و چې دام اتوماتیکلی شي کال شي، لیکن دا کنسټرکټر ما سره نه کال کیږي، ما سره نو آرګومنټ والا کنسټرکټر کال کیږي. ځکه دغه آبجیکټ که تاسو وګورئ ما د چایلډ اف ډیرایو کلاس والا جوړ کړی، او چایلډ اف ډیرایو کلاس کې ما سره یو آرګومنټ هم نه دی پاس. نو کوم آرګومنټ چې په کوم کنسټرکټر کې نه وي د هغې پیرنټ کې، نو هغه به موږ سره کال کیږي. آرګومنټ والا نه کال کیږي چې هغې کې آرګومنټ یا پیرامیټر موجود وي. د دې پوینټ دا مطلب و. او ایکسپلیسټ اوس ګورو چې ایکسپلیسټ څه ته وایي. if the super class does not have a default constructor، که چېرته په سوپر کلاس کې ډیفالټ کنسټرکټر نه وي، the subclass must explicitly call it parameterized superclass constructor using super keyword. نو بیا به ته څه کوې که چېرته په سوپر کلاس کې ډیفالټ کنسټرکټر نه وي او ته غواړې چې هغه کال شي یا سب کلاس یې هغه ایکسپلیسټ سوري هغه کال کړي، نو هغه به ته بیا ایکسپلیسټلی کال کوي پیرامیټرایز. لکه څنګه دا به زه تاسو پریکټیکلی پوه کړم. اوس زه راځم څه کوم دغه ډیرایو کلاس کې دغه کنسټرکټر چې کوم دی دا زه اوورلوډ کوم، کنټرول سی او دلته به زه راشم کنټرول وی او په دې کې هم څه کوم پیرامیټر ورکې جوړوم. دلته به ولیکم چې int x and int y، دا ما ولیکم. او دلته به زه ورته ولیکم چې I am an overloaded constructor، سوري دغه ډیفالټ نه دی، دلته به هم زه ولیکم چې I am overloaded constructor او دا نو او دلته به n راشي I am an overloaded constructor. همداسې به دلته هم ولیکم چې I am overloaded constructor او n بلته وچوم چې I am an overloaded constructor with value plus y. نو دا موږ سره اوس overloaded constructor دی او په دې کې پیرامیټر هم شته. او که زه اوس دلته راشم دا کمنټ آوټ کم او دا راشم انکمنټ آوټ کم او په دې کې څه وکړم ویلیو پاس کم. ویلیو څنګه پاس کم؟ دلته به زه ویلیو ورکړم 10 چې ما ورکړه. اوس ګورو چې آیا دا موږ سره پیرامیټرایز کوم کنسټرکټر دی دا کال کیږي او که نه. دلته ما سره ایرر ترو کوي. نو که تاسو دلته وګورئ ما سره دا ایرر ترو کوي. ایرر په دې ترو کوي دلته ما تاسو ته لیکلي چې سوپر کیورډ به تاسو استعمال کوئ، سوپر کیورډ. نو زه به دلته راشم، دلته به زه ایکسپلیسټلی درته ووایم چې ته به د پیرنټ کلاس پیرامیټرایز کنسټرکټر بیا کال کوي. دلته خو ایکس ما لیکلی دی، نو دلته به زه راشم څه به ولیکم دغه اوورلوډډ کنسټرکټر چې کوم دی په ډیرایو کلاس کې، دلته زه به ورته ولیکم چې سوپر انټر او هلته به ایکس ورته منشن کم چې دا بیا ما سره کال شي. او دلته که تاسو وګورئ دا 10 چې زه لرې کم دوباره ولیکم 10، نو ما سره به بله ویلیوم دا غواړي، نو دلته به 10 او 20 ورته پاس کم. اوس ګورو چې ما سره کوم یو کنسټرکټر کال کیږي. دا به زه رن کم
نو دلته تاسو کتلی شئ چې ما سره دواړه پیرامیټرایز کنسټرکټر کال شو، ډیفالټ کنسټرکټر نه دی کال شوي. دا ګورئ دا موږ سره ډیفالټ کنسټرکټر دی، دا نه دی کال شوی د بیس کلاس والا، دلته پیرامیټرایز کال شوی چې I am an overloaded constructor of base class with value 10 ما ورته پاس کړی او که موږ ډیرایو کلاس ته لاړ شو نو دلته هم پیرامیټرایز کنسټرکټر کال شوی، دا موږ سره ډیفالټ دی، دا نه دی کال، موږ سره پیرامیټرایز چې په کوم کې پیرامیټرز دی هغه موږ سره کال شوی دی چې I am an overloaded constructor of derived class with value 20. اوس دا کار څنګه کوي د دې په فلو باندې ځان پوه کوو. کله چې زه دغه آبجیکټ جوړ کوم او دې ته ویلیو ورکم نو دا به لاړ شي ډیرایو کلاس ته، هغې کې چې کوم کنسټرکټر دی هغه به راونیسي. دلته دا راونیو لیکن دا چې څنګه راونیو دلته سوپر کیورډ ولیده چې سوپر ایکس، نو دا پوه شو چې ها دا انهریټ شوی دی د بیس کلاس نه، نو دا به ډایرکټ رامنډه کې بیس کلاس ته. بیس کلاس کې به اوس دا کنسټرکټر ګوري چې آیا دې کې موږ سره کوم کنسټرکټر پیرامیټرایز او ډیفالټ دواړه دي، دې کې به اوس دا یو انتخابوي. نو دلته ما ورته ایکس لیکلی دی، مطلب دې کې یو پیرامیټرایز کنسټرکټر هم دی، هغه ته کال کا، نو دا به ډایرکټ دغه پیرامیټرایز کنسټرکټر ونیسي کال به کړي چې دا کال کې نو دا ما سره چې پرنټ اوټ کړي چې I am an overloaded constructor of base class with value 10، نو هغه ما سره پرنټ اوټ شي. بیا به دا څه کوي چې کوم ځای نه ته راغلی هغې ته به دا دوباره واپس لاړ شي. نو دا خو د دې ځای نه راغلی سوپر ایکس نه، نو دا به دې ځای نه دوباره بیا ایگزیکیوشن سټارټ کړي، دا به ما سره پرنټ اوټ کړي. صحیح شو. آی هوپ چې په دې به ستاسو انډرسټینډینګ کلیر شوی وي چې دا موږ سره څنګه کار کوي. نو دا ایکسپلیسیټلی بیا به ته کال کوي، دلته به سوپر کیورډ ورته منشن کوي، ورته لیکي به چې دا بیا هغه کال کوي. او که زه راشم دلته یو بل اوورلوډډ کنسټرکټر جوړ کړم د چایلډ اف ډرایو کلاس والا، کنټرول سی، دلته به زه راشم کنټرول وی او دلته به څه وکړم 3 پیرامیټرز به ورته پاس کړم، INT X INT Y and INT Z. INT Z. دا ما سره 3 پیرامیټرز اخلي او بیا به څه وکړم دلته به ورته ولیکم چې I am an overloaded constructor of child of derived class او n بلته ایکسټرا کم. نو دا اوس موږ سره پیرامیټرایز کنسټرکټر دی او دلته به څه ورته منشن کومه، دلته به ورته منشن کومه چې سوپر او دلته به ورته ولیکم X Y، دا ما ورته منشن کو. او اوس به زه راشم د دې چې کوم دغه دی دلته یو بل سټیپ به ورته ولیکم چې with value Z یا with value ډایرکټ به ورته څه وکړم Z به ورته ولیکم. صحیح شو. او اوس به زه راشم دا به څه کوم، دا به کمنټ اوټ کم دغه چایلډ اف ډیرایو کلاس والا چې کوم آبجیکټ ما جوړ کړی دا به زه ان کمنټ اوټ کم او دې کې به زه 3 ویلیوز یا 3 ارګومنټ پاس کم 10 20 and 30. دا 3 ارګومنټس ما پاس کړه. اوس ګورو چې موږ سره کوم کنسټرکټر موږ سره کال کېږي. نو په 3 واړو کلاسونو کې چې کوم پیرامیټرایز کنسټرکټر دی هغه موږ سره پرنټ اوټ کېږي. دلته تاسو کتلی شئ چې I am an overloaded constructor of base class، دا د بیس کلاس نه پیرامیټرایز کنسټرکټر واخیستل شو او دا د ډیرایو کلاس نه پیرامیټرایز کنسټرکټر واخیستل شو او دا د چایلډ اف ډیرایو کلاس نه پیرامیټرایز کنسټرکټر واخیستل شو چې 3 واړه انهریټ شوي دي. سوري دا دواړه ډیرایو کلاس او چایلډ اف ډیرایو هغه شوی دی انهریټ شوی دی ډیرایوډ نه او ډیرایوډ انهریټ شوی دی د بیس نه. نو د بیس والا پراپرټي په ډیرایو 2 کې پرتې دي او بیا د دې دواړو کلاسونو بیس 1 او د ډیرایوډ والا راخیستل شوي دي په چایلډ اف ډیرایو کې 3 دواړه شامل دي. صحیح شو چې ځکه دا ګرینډ چایلډ دی نو د دواړو والا پراپرټیز په دې کې موجود دي. لکه تاسو ته ما مثال درکړی نیکه پلار او زوی والا، نو زوی کې به د پلار هم خصلیتونه یا پراپرټیز موجود دي او د نیکه هم. دلته ما مثال تاسو ته دا درکړی. نو انشاءالله چې تاسو به تنه څه نه څه پیک اپ کړي وي، انشاءالله ډېر څه هم به پیک اپ کړي، لیکن بیا هم دا ویډیو دوباره وګورئ چې تاسو ډېر څه تنه زده کوئ. نو دا و زموږ نننی ویډیو چې په دې کې ما تاسو په کنسټرکټر ان انهریټنس باندې پوه کړئ چې سوپر کلاس فرست موږ سره ایگزیکیوټ کېږي د هغې کنسټرکټر، بیا موږ سره ایکسپلیسټ څه ته وایي، امپلیسټ څه ته وایي، انشاءالله چې پوه شوي وئ. نو دا و زموږ نننی ویډیو، میلاویږو په نیکسټ ویډیو کې. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.